الله الرحمن الرحیم یولسمه سپاره سوره توبه 117 نمبر آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، او مهرباني وکړه الله تعالی په هغه دریو کسانو باندې خلفوا چې رستا پاتې شوي وو حتی تر دې پورې اذا ضاقت عليهم الارض چې تنګ شوه په دوی باندې ځمکه بما رحبت باوجود د خپلې فراخۍ وضاقت علیهم او تنګ شول د دوی انفسهم خپل ځانونه وظنوا او دو ګمان لرو الله ملجأ من الله چې نشته دی ځای د پناه د الله تعالی نه الا الیه مگر دغه الله تعالی سره دی. ثم تاب علیهم بیا الله تعالی مهرباني وکړه په دوی باندې لیتوبو د پاره دی چې توبه وباسي. ان الله هو التواب الرحیم بشک الله تعالی توبه قبلون کې مهربان ذات دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الله رب العزت مهرباني وکړه په هغه دریو کسانو باندې کم درې کسان چې د غزوه تبوک نه وروسته پاتې شوي. دا درې کسان څوک وو؟ د دې دریو کسانو په باره کې علماء مفسرین فرمایي چې دا یو کعب ابن مالک، دویم هلال ابن امیہ او مرارہ ابن ربیع، دا درې کسانو او درې واړه انصار صحابه. واقعه داسې وشوه کعب بن مالک په خپله باندې دا واقعه بیانوي او فرمایي چې کله د غزوه تبوک دپاره اعلان وشو او نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وفرمایو، عام طور به نبی علیه الصلاة والسلام توریه کوله، یعنی دا کومه غزوه چې روانه ده د دې ذکر به یې نه کوو، د بلې غزوې ذکر به یې وکړو یا د بل سمت طرف اشاره به یې داسې وکړه چې مراد به تي لوی لوی صحابه او دا خلک به پوه شو. لیکن کم چې منافقین خلک وو یا کمزور ایمان والو هغه په دې خبره نه پوهېده. نبی علیه الصلاة والسلام به عین چې کله بیا به روان شو خلک ته پته ولګېده چې ښه دا خو دغه طرف ته اشاره وه. نو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د غزوه تبوک په موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام صریح اعلان وکړو، صفا خبره یې وکړه چې مونږه د تبوک میدان ته ځو او لوی طاقت دی د هغې سره زمونږه مقابله ده، لہذا ښه تیاری وکړئ او ځان تیار کړئ. د نورو غزواتو په مقابله کې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې داسې یوه غزوه نه ده تېره شوې سوا د غزوه بدر نه چې په هغې کې زه نه یم شریک شوی. کله چې اعلان نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایو نو زما په ډک کې دا راله چې زه په نورو غزواتو کې کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره د وتو موقع وه نو زما حالات دومره ښه نه و څومره چې په غزوه تبوک کې خو دوه وخې را سره وې او مال دولت انتهایي سیوا و، فراخي راغلي وه، هېڅ تنګی خبره نه وه، د غربت خبره نه وه او فارغه ومه. نو نیت مې دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه دوزي ځي نو زما سره ښه مضبوطي وښې دي او تکړه یم، جو لاړ به شم پسې وروسته. خو کاش
داسې ونه شو او زه پاتې شوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ووته میدان جهاد ته لاړه. زه په خپل کور کې وم. کله چې صحابه ووته او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره لاړه نو زه چې بهر ته راوتم نو ما سیوا د منافقینو نه او سیوا د هغه خلکو نه کم چې معذور او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغو عذر قبول کړی او الله قبول کړی چې دا معذور دي دوی جهاد ته نه ځي. ځان نه ډېر بد ښکارېدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دومره لویه غزا او د هغې نه زه پاتې شوی یم احساس را درسته وشو. خو به هر حال اوبه د ورخه تېرې وې او زما نه هغه موقع ضایع شوه. اوس خبر د دې خبرې راغې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابو میدان وګټو او بغیر د جنګ نه اوس هغو واپس را روان دي. خفګان نه ډېر زیات شو، ډېر ځان نه د بد ښکارېدو. خو به هر حال د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترتیب دا و، د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا وه چې کله به د سفر نه یا د غزوې نه واپس راتله نو اول به مسجد ته تله. نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد کې نفل وکړه او د هغې نه بعد به نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کومه لور وه د هغې کور ته به تشریف وړو. د هغې نه بعد به خپل کور ته تلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د معمول مطابق مسجد نبوي ته تشریف راوړو او مونځ یې وکړو. د مانځه نه بعد د خلکو معاملاتو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام کېناستو. نو کم چې منافقینو او پاتې شوي خلکو نه هغو راتله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به یې عذرونه پیش کوله. ای د الله رسوله زما دا عذر و، زما دا عذر و. خپل عذرونه پیش کوله، نبی علیه الصلاۃ والسلام به قبلول. تقریبا د اتیاو نه اوچت د اتیاو نه سیوا خلکو دوی د خپل عذرونه پیش کړه ولاړه. وایي زه نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې له رالمه، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ما ته وکتل زما نه یې مخ واړه. زه د حاضر شوم او ما ورته د الله رسوله ته زما نه مخ ولې واړو؟ زه خو منافق نه یم، زه پوخ مؤمن مسلمان یم، ستاسو سره مې محبت دی، د دین سره مې محبت دی، زه منافق نه یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې تا میدان جهاد ته ولې نه حاضر شوی؟ ما ورته چې د الله رسوله زه تاسو ته بانې نه کوم. که زما د یو دنیادار د عام سړي سره زما معامله راغلی وي، مال الله تعالی دومره قوت دلیل لا کړی دی، دومره مال قوت الله را کړی دی د کلام کولو چې ما به د ځان خلاص کړی وي. لیکن تاسو د الله رسول یې، د الله نبی یې، که اوس د نه ځان خلاص کړم الله تعالی به د وحي وکړي، زما حالت به درته ښکاره شي او زه به قریب تاسو ته چې کوم دی بیا به تاسو به زما ناراضه شي. دې وجې نه دروغ درته نه یم، زه بلکل ټیک ټاک وم، سورلی را سره هم ښه وې او مال دولت را سره هم ښه سیوا و، هېڅ مسله مې نه وه. وایي د الله رسوله غلطي رانه شوې ده نه یم تلی. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې بیا خو ټیک ده، الله رب العزت به ستا فیصله فرمایي، زه به دې کې وسې څوک نه یم. زه چې کله راووتم نو د بونه سلمه زموږ چې وایي کومه قبیله وه نو هغه قبیلې والا زه ډېر ستومانه کړم. ما ته وایي چې ته ورته عذر ولې نه کوو؟ د دنیا خلکو د عذرونه وکړه، تا به ورته هم کړی و که نه؟ او دا خو داسې غزوه چې په رجسټر کې ګورو نومونه هم نه راتله، دونه ډېرو. نو خیر دی تا به ورته عذر بیان کړی و، بیا به وروسته دا توبه ویستې وې. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله طبیعت ټیک شوی وي بیا به ورله راغلی وي، نبی علیه الصلاۃ والسلام به ستا دپاره بخښنه غوښتې وې. دا خو رحیم او کریم ذات دی. ما ورته وی چې زه داسې نشم کولی. خو دا راته ووایه چې نور هم څوک داسې شته چې د هغو سره دا معامله راغلې ده. نو هغوی راته چې یو دوه کسان نور دي دغه شان، یو هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع. دا دوه کسان نور داسې دي چې د هغو سره هم دا معامله راغلې ده. نو به هر حال زه په دې حالت کې کور ته لاړم او ډېر خفه وم او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه دا اعلان وشو چې د دو سره حالات ختم کړئ، قطع تعلق ورسره وکړئ، نه به ورسره څوک خرید و فروخت کوئ، نه به ورسره څوک خبرې کوئ، نه به ورسره څوک غمخادي کوئ. په دې حالت کې زموږ پرېښود تر دې پورې چې د الله حکم رانشي. موږ په دې حالت کې وو. زما دوه ملګري چې کوم وو، هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع، نو هغو دا و چې هغو ضعیفان و، کمزوري، نو هغو به بهر تګ راتګ ډېر نه و، په کور کې ناست و، بس ژړل به الله ته او خپل فریاد به الله ته کو. او زه چې وم نو زه ځوان وم، هټه کټه وم، زه به بهر وتم، د خلکو سره مې معامله راتله، د خلکو سره مې خبرې، هېڅ چا به راسره خبرې نه کولې. بازار کې به ګرځېدم، چا به راسره خبرې نه کولې. وایي حد تر دې چې ابو قتاده رضی الله تعالی عنه زه د هغه زما تره زوی و، زه د هغه باغ ته واړېدم، ورغلم، د هغه سره مې سلام وکړو، سلام جواب یې رانه کړو.
د هغه سره مې خبرې کولې غوښتل نه یې کولې را سره 1 ځل 2 ځله 3 ځله 4 ځل باندې هغه ماته ووایي چې الله او د الله رسول ښه پوهېږي او کوم حکم چې هغو کړی دی په هغې کې مونږ هېڅ نشو کولی لهذا زموږ سره خبرې مه کوه. وایي زه ډېر خفه شوم. 40مه ورځ وه. وایي زه په بازار کې روان وم. په بازار کې ګرځم یو سړی د شام نه راغلی دی غله خرڅی او هغه اواز کوي چې څوک کعب ابن مالک پیژنئ. نو خلکو ورته زه په ګوته کړم چې دا کعب ابن مالک دی. وایي کله چې زما خواله راغی نو یې ما ته یې د شاه غسان خط راکو چې دا خط واله او دا وګوره. وایي ما چې خط وکتو په هغې کې لیکلي و چې مونږ ته پته لګېدلې ده زمونږ د قبیلې یو کس و هغه ورته دا ټوله خبره کړې وه. وایي مونږ ته پته لګېدلې ده چې ستا نه خپل آقا ستا نه خپل مالک خفه دی او ته د ضایع کېدو سړی نه یې زمونږ طرف ته راشه مونږ به ستا ډېر مدد وکړو کافرانو وله دعوت ورکړو. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي زه ډېر زیات خفه شوم ډېر مې وجړله او وایي دومره غوسه رانه لاغلې وه چې هغه خط مې راواخیست هغه مې تنور ته ور واچو چې زه دومره ذلیله شوم دومره رسوا شوم دومره وغورځېدم چې نن چې کوم دی کافران ماته وایي چې راشه زموږ په لښکر کې شامل شه. ډېر مې ژړله د الله تعالی نه مې معافي غوښته چې یا الله دا ګناه راته معاف کړې ډېره لویه ګناه رانه شوې ده چې نبي علیه الصلاة والسلام رانه خفه دی الله رانه خفه دی. او الله رب العزت فرمایي چې حتی اذا ضاقت علیهم الارض چې دا ځمکه په دو باندې تنګه شوې وه نو کعب ابن مالک وایي یقینا چې دا ځمکه په ما باندې داسې تنګه وه چې ما ته دا نه ښکارېده چې زه چېرته په دې علاقه کې اوسېدلی یم یا دا زما اشنا علاقه ده دا درو دیوار په ما باندې ناشنا لګېدو دا خلک را باندې ناشنا لګېده ډېره سخته او تکلیف را باندې حد تر دې چې د خپل وجود نه تنګ شوی وم. وایي که په اسلام کې د خودکشۍ اجازت وی نو ما به خودکشي کړی وی ځان به مې ختم کړی وی لیکن د دې خبرې اجازت نشته د دې وجې نو ډېر په خفګان کې او په تکلیف کې زموږ دا وخت تېرېدو. وایي په 40 ورځو نه بعد راپسې یو بل پیغام راغی او هغه پیغام دا راغی چې تاسو د خپلو بیبیانو نه هم قطع تعلق وکئ بیبیانو به ستاسو سره نه نو زه خو ځوان زلمی وم او زما چې کوم ملګري نو هلال ابن امیه او مراره ابن ربی دا کمزورو نو په دې کې هغه یو پیغام ولېږو بیبي چې زما دا خاوند ډېر کمزوری دی نظر یې هم کار نه کوي او ضعیفه دی د خدمت یې څوک نشته نو ما له اجازت راکړه چې زه خدمت کوم نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې خدمت یې کوه خو کوم چې د ښځې او د خاوند تعلق دی ګوره چې هغه ورسره ونه ساتې. نو بیبي ورته وی چې د الله رسوله هغه دې خبرو ته ډوب فکر نشته هغه خو چې کله نه دا خبره شوې ده نو جاړي الله ته او د هغه سترګې چې کوم دی هغه اوښکې نه بندی هغه په دې پوزیشن کې نه دی دې خبرو ته فکر نشتی حتی تر دې چې خوراک ته فکر نشته هغه صرف جاړي بس الله. نو ما ته خلکو وایي چې ته ورته هم وایې نبي علیه الصلاة والسلام خواله لاړ شه او نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړه چې تا له هم اجازت درکړي چې دا بیبي در سره یې موږ وایو چې ما له شرم راځي حیا راځي ځوان زلمی سړی یم خپل خدمت په خپله کولی شم لهذا ما ته د دې خبرو ضرورت نشته ای به چې الله رسول زما نه رضا شي په څه خبره به رضا شي زه الله ته دقه دعا کوم الله نه دقه دعا غواړم. وایي 50 ورځې زموږ په دې حالت کې پوره شوې چې کله 50 ورځې پوره شوې نو وایي د سحر ټیم او په دې کې وایي زه بره په چت باندې وم او په دې کې یو کس د غر طرف ته ختلی دی او د غر نه یې اواز وکړو او اواز یې داسې و ما ته یې چې کعب ابن مالکه خوشحاله شه الله رب العزت ستا توبه قبوله کړه وایي دا اواز څه چې وایي داسې په ما باندې ولګېدو لکه دنیا ټولې خوشحالۍ ما ته حاصلې شوې وایي زه فوراً په سجده باندې پرېوتم او د الله تعالی شکر مې ادا کړو چې الله ستا شکر دی چې تا زموږ توبه قبوله کړه او وایي دا اواز د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او بعض مفسرین فرمایي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بهرحال ډیرو مفسرینو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لیکلی دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا اواز کړی. وایي زه دومره خوشحاله شوم ما د خوشحالۍ نه خپله جوړه راواخېسته 2 څادرې وې او هغه 2 څادرې ما د الله د رضا دپاره خیراتي کړې په خوشحالۍ کې مو ورکړې او وایي زه چې کله سحر د نبي علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي ته حاضر شوم نو په ما باندې عجیبه غونته کې خوشحالي وه وایي چې کله په دې دروازه باندې راننوتم وایي زما د وجود د خپې مې ړقې او جاړم او یو عجیبه غونته کې خوشحالي ده چې د الله نبي سره به زه ملاقات کوم او د الله نبي به زما نه خوشحالی وایي مخکې خو دا کیفیت و چې زه به مسجد ته رالم نو ما به نبي علیه الصلاة والسلام ته کته په دې انتظار به وم چې نبي علیه الصلاة والسلام به ما ته دا سترګې مبارکې کله راړی و نبي علیه الصلاة والسلام به زما نه مخ اړولی و چې کله ما اخوا مخ کو نو نبي علیه الصلاة والسلام به روغ غوندې ما ته وکته
نو دا کیفیت په باندې ډېر ګران لګېدو. نن زه مسجد نبوي ته را روان یم چې کله مسجد نبوي ته راننوتم نو په دې کې علماو لیکلي دي چې یو صحابي لیکلی طلحه بن عبید الله وایي ده ما طرف ته رامنډه کړه د نبي علیه الصلاة والسلام د مجلس نه راپاڅېدو او دا صحابي وایي و زما د الله په ذات قسمي وایي زندګي به تېره شي خو زما نه به د طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه دا مینه او محبت او دا خوشخبري چې د نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې ماله کومه راکړې وه وایي دا به زما نه چېرته هم هېره نه شي. و طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه زما طرف ته رامنډه کړه او په دې رامنډه کې ما ته وی چې مبارک شه کعب ابن مالکه مبارک شه ته د الله او د الله رسول معاف کړې وایي ده ماله غاړه راکړه او یا غاړه کې موږ داسې یو بل ته وجړله او د هغه ځای نه ما نبي علیه الصلاة والسلام له رامنډه کړه. نبي علیه الصلاة والسلام راته راپاڅېدو او وایي زه ځان سره ولګولم او وایي نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایله چې کعب ابن مالکه نن هغه ورځ ده چې څونه ته پیدا شوې د پیدایش نه واله تر اوسه پورې ستا په زندګۍ کې د دې نه ښکلې ورځ نه ده راغلې ځکه چې الله رب العزت ستا د معافۍ اعلان فرمایلی دی. وایي دا هغه ورځ به په موږ باندې نو الله رب العزت د دوی دا واقعه ذکر کړې ده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا او په هغه دریو کسانو باندې الله رب العزت مهرباني وکړه خلفو کم چې شاته پاتې شو. د دې دوه ترجمې کېږي یو دا خلفو چې د غزوه تبوک نه شاته پاتې شو خلفو دویمه معنی دا ده چې د دوی معامله ملتوي شوې وه. د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه چې کوم اووه کسانو د هغې نه د دوی دا معامله ملتوي شوې وه وروسته پاتې شوې وه. او که یو سړی داسې وایي چې یاره زما نه دا نومونه بیا هېر کېږي کعب ابن مالک مراره ابن ربیع هلال ابن امیه نو د مکه لفظ نه دی مکه میم کاف ها مکه نو دا درې ټکي یاد لري میم باندې مراره ابن ربیع کاف باندې کعب ابن مالک ها باندې هلال ابن امیه نو بیا به ورته یاد وي انشاءالله. ډېر عجیبه غوندې کېدو دا حالت حتی تر دې پورې اذا ضاقت علیهم الارض چې ځمکه په دو باندې تنګه شوه بما رحبت باوجود د خپلې فراخۍ وضاقت علیهم انفسهم او تنګ شول د دوی باندې خپل ځانونه وظنوا او دوی ګمان لرو الله ملجأ من الله الا الیه چې نشته د ځای د پناه مګر سوا د الله نه ثم تاب علیهم بیا الله مهرباني وکړه په دوی باندې لیتوبو دپاره دی چې دوی توبه وباسي. نو توبه ویستل دام د الله رب العزت د طرف نه په انسان باندې مهرباني کیږي د هغې نه باندې توبه وباسي. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه او دا ګمان به یو سړی ساتي دا به د مسلمان شاني چې ګورې د الله نه علاوه زما بل ځای د پناه نشته. ان الله هو التواب الرحیم او د الله خو صفت دا دی توبه هم قبلی او رحم هم کوي. الله دې د عمل کول توفیق رانصي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. آمين برحمتك يا رب. اللهم نستقبل.